अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुवा ख़ैरुल लह व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त कमी द वजना मुख्तसरी साहमी यौसु मसली द रमज़ान द रोजी सर मुताल्लक़ ज़िक्र कऊ। तासु पे इल्म की दा ची दौरे तफसीरुल क़ुरान शुरू दे उस पूरी दर्स द क़ुरान अज़ीमो न दौरा वक़्त पाती नशो ची पागी की तफसीली बयान द मौक़ी मुनासिबत सरवशी न द इख्तिसार नबकार वालू अल्लाह दी तौफ़ीक़ रा नसीब की द हक़ सच वैना साहमी मसली द रोजी मुबारकी ची आम खलक दागी तपोस्ता नीमगड़ी और मुहताजवी और तपूसुन कीगी नुदागी पौमूमी मजमा की बयान ची द टूलु पे इल्म के राशि और रोजा ची हुक्म शरई दे प तरीक़ा द शरीयत तरसरशी और द अल्लाह पदर की द कबूलियत मनसब और दरजे तौरसी टोलो नमक की द अमल द पार द नियत ज़रूरत वी ख़ुज़मंग आवाम रूणा पदी के ख़ता कीगी ची द नियत द अल्फाज़ु इजरा पखला बांदे लाजिमी गणी ब्यायसो अल्फाज ख़ास जोड़कड़े शवी और दागा अल्फाज वे लाजिम गणी द पेशमनी पवक़ के हालदारे ची आगा अल्फाज द हादीस मुबारक न साबित नदी व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान चरतब हदीस के इश्ताना नियत द ज़्ले इरादी तवई कचरता पजड़ के इरादा ओकड़ा
پېشمني له پاسېده خوراک څښاک وکړه په خوله باندې اجرا ونه شوه نو روجې دپاره دغه پېشمني له پاسېدل خوراک څښاک کول دا نیت کافي دی ها نیت د شپې نه غوره دی که نیت د شپې نه پاتې شو پېشمنۍ هم پاتې شو او روجه فرضي ده نو زوال نه مخکې نیت کولی شي اراده کولی شي ها که زوال نه مخکې څه خوړلې څکلې نه که څه خوراک څښاکې کړي نو بیا دا روجه به راګرځئ قضا لازمه ده کفاره نشته که یو سړی اوده پاتې شو او نیت د روجې م نو اکثر په ړومبي روجه اطلاع م نه میلاو شوي بعضې خلکو ته د روجې پېشمنۍ م نه کړي سحر خبر شو نو د زوال نه مخکې د فرضي روجې نیت وکړي په شرط د دې چې خوراک څښاکې نه کړي هغه کارونه او خبرې چې روجه ورسره ماتیږي خو قضا لازمیږي کفاره نه واجبېږي قضا چې روجه ماته شي بیا به روجه راګرځئ یوه او کفاره 2 میاشتې پرله پسې روجه نیول دي یا شپېتو مسکینانو لا 2 ټیمه په ماړه خېټه خوراک ورکول دي دا هغه چا دپاره چې هغه د 2 میاشتو متتابعین پرله پسې د روجې د نیولو طاقت نه لري نو د هغې امورو ذکر کو چې روجه پې ماته شي قضا پې لازمه شي کفاره پې نه یو په پوزه کې او په غوږ کې دوايي اچول چې هغه دوايي حلق ته کوشي نرمي هغه دوايي اوبی تیل وي چې هغه مری ته کوشي یا قصدن په ډکه خوله قی کول الټی یا د اودس په وخت کې چې کلی کوي نو حلق ته ښکته اوبه لاړې شي یا ښځې سره بوسو کنار کیږي او انزال وشي اودس واوړي یا داسې شی تیر شي چې هغه شی د خوراک نه عموما لکه لرګی شه پلاستیک شه یا کچه دانه د غلی شوه دا په خوله کې اچولې د واړی راړی او دا تیره شوه نو دې سره روجه ماته شي کفاره پې لازمه نه ده قضا به لازمه یا چرته د عود او د بل څیزه لوګې قصدن د پوزې یا د حلق په ذریعه خېټې ته داخلول قصدن یا خو غیر ارادي طریقې سره لوګې پوزې لا او خولې لا ورشي دې سره روجه نه ماتیږي یو قصدن د سیرګټ لوګې وغیره یا په پوزه یا په خوله خېټې له بوزي دې سره چیلم سیرګټ دې سره روجه ماته شي په ایره باندې خوراک څښاکو کو بیا پوه شه چې روجه خو وه خو دې مسله باندې نو پوه چې په هیره خوراک سره روجه نه ماتیږي بیا نور خوراک قصدن وکړه نو د ده روجه اوس ماته شوه کفاره پې نشته ناپویه دی خو قضا پې لازمه شوه ورځ باقي وه او د ده خیال دا و چې نور پریوتی دی لا ټیم و ګړی خرابه و د روجه ماته کړه بیا وروستو پته ولګېده چې د وخت نه مخکې روجه ماتې کړی دی نو په ده قضا لازمه ده کفاره نشته ما ووي قضا د روجې په بدله کې روجه راګرځول او کفاره 2 میاشتې پرله پسې روجه نیول کفاره د غلام آزادولو مو خو په دې به تاسو پوه نه شئ غلامان چرته دي هغه کارونه چې هغې سره روجه ماتیږي نه صرف مکروه کیږي بغیر د ضرورت نه د یو څیز په خوله کې اړول راړول لکه سانجک دی ربړ دی په خوله کې څه ذایقه نه پرېږدي ذایقه نه لري هغه په خوله کې اچول یا ذایقې والا شی په خوله کې واچول او ذایقه محسوس کړه او بیا یې توک کړه یا ټوتپیس وغیرہ مالګه وغیرہ
استعمال کړل د روجې په حالت کې روجه مکروه شوه ولې تیره کړې نه ده ماته شوې نه ده بیا توک کړې ده نو روجه مکروه شوه ماته نه ده ټوله ورځ په حالت د جنابت کې بغیر د غسل نه پاتې کېدل روجې د کراهیت سبب دی دارنګې د رګونو نه وینه ایستله بل مریض له خپله وینه ورکول په حالت د روجې کې دی روجې په حالت کې د وینې د ایستو سره روجه ماتیږي نه مکروه کیږي غیبت کول دې سره روجه مکروه کیږي دارنګې هر حرام او ګناه سره روجه مکروه کیږي کنځلې جګړې بدې ردې د خلکو سپکې سپورې هغه څیزونه او کارونه چې د خلکو په دا خیال وي چې روجه په مکروه شوه یا ماته شوه حال دا دی چې شریعت کې نه د هغې کراهیت دی او نه د روجې د ماتېدو ذکر دی لکه مسواک بعضې خلک د روجې په حالت کې نه کوي بالکل جایز دی هیڅ کراهیت نشته په مسواک کې د سر او د ګیري او د بریتو په ویښتو باندې تیل لګولو سره روجه نه مکروه کیږي او نه ماتیږي ګرمۍ د وجې نه غسل کول بار بار په مخ او په بدن اوبه اچولو سره روجه نه مکروه کیږي عطر لګولو سره روجه نه مکروه کیږي انجیکشن لګول یو د طاقت ډریپ دی هغه ځان له مسله ده چې نشه رسوي مړخ راولي مازغه اوده کوي هغه د نشي انجیکشن وغیره عام انجیکشن سره روجه نه ماتیږي پیر خوراک سکاک سره روجه نه ماتیږي او نه مکروه کیږي حلق ته بغیر د اختیار نه بی ارادي لوګې دوړه مچ وغیره دننه تلل دې سره روجه نه ماتیږي او نه مکروه کیږي غوږ کې اوبه لاړې د لمبا په وخت کې نه روجه ماتیږي او نه مکروه کیږي بې اختیاره الټه یې وکړې اختیار نه و دې سره روجه نه ماتیږي او نه مکروه کیږي ها قصدن چې وکړې بیا به روجه ماته شي قضا پې لازمه د کفاره پې نشته په حالت د خوب کې احتلام وشي روجه نه ماتیږي او نه مکروه کیږي د غاښونو نه وینه راشي خو حلق تخکته لاړه نشي نو روجه کې هیڅ خلل نه راځي خوب کې یا په ویښه انزال وشي بغیر د څه عمل نه صبح صادق نامخ کې غسل ونه که او روجه ونیوله پښمنی ټیم کې وخت ملاو نشه نو روجه کې خلل نه راځي روجه کې بیا د غسل اجازت دی هغه آزار چې د رمضان روجه پاتې کولی شي په هغې کې هغه عذرونو کې یو عذر د بیمارۍ د وجې نه یو سړی روجه نشي ساتلی چې یا بیماری زیاتیږي یا د مرګ خطره وي نو روجه پرېښودل جایز دي چې بیا ښه شي نو رمضان نه بعد د قضا راوړي زنانو له چې بیماری راځي روجه دې نه نیسي یا د زنانو حمل د وجې نه تکلیف وي په خېټه ماشوم دی او روجه هغې له ضرر او تکلیف زیاتی نو خیر دی دا د روجه نه نیسي قضا دې راوړي کومه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي او د روجې د وجې نه د هغې پی ختمیږي خوراک چې نه کوي ماشوم ته تکلیف وي دا د روجه ماته کی او قضا د رمضان د روجو دی بیا وروسته راوړي مسافر شرعي چې کم از کم 48 میله لرې تللی دی سفر چې هر څنګه دی دله اختیار دی د روجې د نه خاودو ها روجه وان تصوموا فهو خیر لکم چې روجه وساتي نو دا غوره ده خو دومره ده چې د رمضان د احترام د وجې نه مسافر به د روجهدارو مخې ته خوراک سکاک نه کوي کومو خلکو چې روجه نه په رمضان کې د عذر د وجې نه دی دیم د رمضان احترام ملحوظ نظر ساتي او د روجهدارو مخکې د خوراک سکاک نه کوي داسې نورې څه مسلې دي هغه مسائل تاسو بیا تپوس هم کولی شئ او څه نه څه مطالعه رسالې میلاویږي زموږ رساله ده دلته تیره جمعه موږ تقسیم کړې وه په هغې کې د تراوو مسلې هم دي د رمضان د روجې مسلې هم دي
خو په یو خبره زما زړه ډیر دردیږي او هغه د زړه درد ستاسو وړاندې ایږدمه. د رمضان په دې شپو کې د قرآن عظیم د ختمونو رواج په طریقه د التزام دا د فرضیت په درجه منل کیږي. د فرض مونږ دوره اهتمام نشتا سوره چې د ختم اور بیا غ ختم په دې طریقه کیږي چې د قرآن بی عزتی پکې کی. الله دې قاریانو له هدایت ورکی او که هدایت په قسمت کې نه رب دی چاړاګان کی. الله دې د قرآن د دې طریقې سره د لستونه پاتې کی. الله دې ګونګیان کی چې کم خلق په بی عزته د قرآن تلاوت کوي د قرآن په ټکو نه پويږي په خپلم نه پويږي خلق خو پرې ده. داسې ریل گاډي رواني رب دې تی جبي واخلي الله دې چاړاګان کی. تاسو ولې یریږئ؟ امین پناه ولې یریږئ؟ ما خو اول دعا وکړه کنه چې الله دې ورله هدایت ورکی. الله دې د قرآن د قدر او د احترام توفیق دې ورکی. د قرآن په طریقه د قرآن د ویلو توفیق دې ورکی. رتلناه ترتیلا حتی تفقه معناه دمی دمی سرا خوان خوان سرا په اصول او آداب سرا په تجویدی قوانینو سرا د زړه د ایمان په جذبه سرا د الله د قرآن د لستو توفیق دی الله قاریانو صاحبانو لور کی. اور کدا ہدایت په قسمت کی نہیں رب دی چاړاګان کی. شوق سره وای په قرآن غیرت وکړه. الله دی د قرآن د لستو نه پاتې کی. دا ظالمان د قرآن بی عزته کوي سپکی دونه اخلی الفاظ نه ادا کوي صحیح پورا ټکی پکی پریدي. دا ثواب دے کا عذاب دے. او امیر را مسلمانا مفتی صاحب د فتوی حاجت نشتا ته پخپل پويږي پدی چې په داسې طریقه د قرآن لستل ثواب نه عذاب دے. د الله د دې عظیم قرآن الذين يتلونه حق تلاوته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی د قرآن حق تلاوت څه دی؟ اذا مروا بآیة رحمة سألوها عن الله تعالی وإذا مروا بآیت عذاب استعیذوا منها. حق تلاوته د قرآن حق لستل دادی کلا چې آیت د رحمت وی په قرآن عظیم کې الله نا آغا رحمتنا نعمتنا غواړي. اور کلا چې آیت د غضب او د قهر وینو پناه غواړي پناه حاصل کی. دا والی چې پويږي چې دا آیت د رحمت دی دا آیت د غضب دی دا ظالم خو خپلم نه پويږي بل څوک به پلا س پويږي. دا سی قاریان دی دا سی قرآن وای دا سی د قرآن تلاوت کوي. اے زما په مخ کې الحمدللہ ثم الحمدللہ تاسو ما پیژنې زما بچپن د قرآن پسنګ کې زما لړکپن د قرآن پسنګ کې زما ګیرا د قرآن مخې ته سپینه شوا. دومره لویا مهرباني د رب العالمین دا څوک چې کم ځای نه قرآن وای ما ته پته لګي چې دا فلان آیت دی دا فلان آیت دے فلانے سورت دے فلانے سپارہ دا سی قرآن لستے کیگی. واللہ العظیم چی ما تا پتہ نلگی چی دا سوئی او دا کم زین وائی او سنگے وائی زبی نپوئیگم تاسو بپی سپوش دا خود تلاوت نشے دا ثواب شکا عذاب شے. تپی مطمئنی کد مفتی صاحب دا فتوی حاجت شتا دسی قرآن ویل. امام الانبیاء لجبریل علیہ السلام راغے قرآن نازلی گی شوق دے بھئی محبت دے جبریل سر خوا پخوا
संग पसंग यौशान यौशान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लुस्ता इलाहुल आलमीन अदब रौली गला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए हबीब तुंदी मकवला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि जर जर जल्द जल्द कुरान पवेलो जबा मखवज़वा ची तुंदी और जलती के महबूब जमा इख्तियार देस्ता पजड़ की द कुरान जमा कोला कल ची जमा कुरान जिब्रील लुली ते पशौक वावरा स्ता पसीना की बेज जमा कोमा स्ता दखली मुबारक ना खपलू बंदीगानो तबे जरसोमा। कुरान सही हुआ है यारा, सही हुआ है कर इंसाफ हो के ओ गर्ज है द टूली दुनिया पर टूलू मुफ्तियानु बांधी ओ गर्ज है और फतवा वाले कारी सेब सबीना कई कारी सेब द लगो रजो लगो शपो ख़त्म कई और द टेम द बचकोलू द पारा जर जर कुरान हुई अल्फाजो अदायगी सही न कई अल्फाजो पादायगे दे न पुईगी खलक बिल्कुल न पुईगी ची क्या बोल रहा है यो हक जगह बस पोर कशी द हर मकतबे फिक्र वाला मुफ्ती न तपोसु का द हर यो इंसाफदार बदाफत हुई न द कारी तरागी कीगी न द मुक्तदियान कीगी हिंदुस्तड़े खुदे नाराज इंसाफ हो के और दाहुम फतवा दा ची कारी पतरावो उजरत अखली मुआवजा अखली कारी पतरावो मुआवजा अखली उजरत अली द कारी तरावी हम न कीगी वरपसी द मुक्तदियान हम न कीगी अलमारूफ कल मशरूत कारी शर्त तड़ले नवे मुआशरा की और दारे ची ख़त्म पौरस कारी से मटायानी और जामी और सेरे और पैसे वर्कड़े की दला ऐलान पकार दे नबर आवड़े माल कुरान द अल्लाह द तरफ न राकड़े शवे दे द अल्लाह द पारा बैवेम ची सोक सराव नड़े द ऐलान बकई और कदी त गलवी ची पैसे बालम और ख़त्मुन रेटू न तड़ी 100 रुपो खत न द कारी मुंस कीगी न और पसिस्ता की खस्ता बख्तवरी वज़ी शपीदी पुख्ताना वही गटुन के खदे का सातुन के खदे गटुन की न सातुन के खदे यो सड़ी आमलों को खुजाया फजुल ख्वारी आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया दा आमिल ची जहन्नम ता बावजूद दा अमल नमजी सफायदा देर आगे बीजतली व जंग ला खपल खरी पकी बैलल दे तले ओ ख़त्म ला सवाब गटलो ला डका झूले दा अजाबुन वल्लाहिल अज़ीम मुसलमानानो द कुरान बेइज्जती बेअदबी बेहुरमती सवाब ना द अजाब बाइस दे तासु तमा द सवाबुनु कवे बेइज्जती द कुरान कवे कुरान बदासी वाए ची द कुरान शायान शान नहीं द कुरान शायान शान नहीं और पदी ब सवाबुना द अल्लाह न वाल द अजाब इंतजार हो के मना के दा कारियान तो कुरान द बेइज्जती न मना के और कन्न मना कीगी तासु होती मना शे दुमरा हुकवली शे द कुरान द बेहुरमती ने मना के नदी कीगी लस खत्मुना यौदियुशी पशान शौकत द कुरान संची द कुरान शान शौकत दे दासी कुरान वाय गप्ती मजोड़ा दस मामूली कलाम दे दस मामूली किताब दे
نو دا پیغام برسوي که نه برسوي؟ دا بخوروي که نه بخوروي؟ دا لوی شان والا کتاب په ډیر شان په اهتمام په احترام د ویلو حق لري که نه لري؟ او که نه ریل ګاډی دی ګړله 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 چې عظیم الشان دی لستلی په شان دی ګپتې مه جوړوئ. الله دې دې قاریانو له هدایت. دا خو زما د زړه درد زه ډېر خفه کېږم زما د زړه نه د وینو څاڅکي څاڅي چې کله د قرآن بې حرمتي کېږي ډېر خفه کېږم. په قرآن مړې مه پته نه لګي بس په دې دردېږم زیرېږم. دا د مؤمن د ایمان حق دی په قرآن به خفه کېږئ. دا قاریان کښېنوئ مینت وکئ بې ادبي مه کوئ سوالونه ورته وکئ زاره ورته وکئ. قاري صاحب قرآن د قرآن په شان ووایه قاری صاحب قرآن د قرآن په شان ووایه. کوي وي الله به تعالی اجر درکوي کوي نه وي هم به تعالی الله اجر درکوي. دا سودا د تاوان نه ده دا د ګټې ده. سوال ورته وکړه کینه ورته مینت ورته وکړه ای زاره ورته وکړه قاری صاحب زما خبرې چې داسې څوک بدرنګوي زه پې خفه کېږم. د الله خبرې مه بدرنګوه د الله کلام مه بدرنګوه. زما دا تقریر زما طالب یاد کی او په داسې طریقې وایي لکه چې قاری صاحب په تراو کې قرآن وایي قسم دې زه پې خفه کېږم. الله به څومره خفه کېږي چې د الله قرآن داسې په بې حرمتی ولیکي. زما د خبرو څه حیثیت دی که چا زوتې کړې یو دوه جملې زوتې که او بیا یې په رټه رټه تیز تیز ووایه زه پې خفه کېږم. ته زما د خبرو بېعزتي کې چې داسې رټ رټ سره وایې. الله خفه کېږي الله خفه کېږي. ثواب نه عذاب میلاویږي عذاب میلاویږي. الله دې دا قوم د عذابونو نه بچ کړي. د قرآن د قدر و احترام توفیق دې الله موږ ټولو له راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذان شوه دې سنت وکړي.